الله الرحمن الرحیم ټول مخلوق ستاسو ډېره شکریه تاسو راغلئ دا موقع ته زموږ دا کیمپ دی چې وایي کمیونیکیشن نیر کناره پارک سره چې کوم دی شریف آباد تاسو ته د الیکشن ټایم ووړ شو 5 بجې چې کوم دی وشو کاش اوس راغلل ووټ کاسټ کو او ان شاء الله تعالی زموږ د امید د خیره چې ګټه به په دې حلقه باندې په نیوایز باندې ان شاء الله تعالی زموږ د کپتان صاحب د عمران خان صاحب ان شاء الله صاحب دا دی پی ډی ایم ولې دا وینا ده چې هغه وایي چې عمران خان پاس هم شي عمران خان ګټه هم کړي عمران خان جیت هم شي نو دا به هغه ته ډېره ګرانه بولي دا به هغه لا مشکله پرېږدي د دې متعلق تاسو څه وایئ؟ زه به دې حوالې سره دا خبره وکړم چې که د دوی دا سوچ وي چې دا جنګ چې کوم دی روسۍ دپاره دی دې ټیم کې دا کوم الیکشن چې کوم دی سیمي الیکشن دی دا دوی په دې ټول الیکشن کمپین کې دوی دا یو خبره وکړه که فرض کړه عمران خان دا سیټ وګټي بیا دې پرېږدي دا جنگ صرف د دې سیټ لپاره نه دی دا جنگ د ټول پاکستان لپاره دی ټول پاکستان د مستقبل لپاره دی زموږ د راتلونکي نسل لپاره دی ځکه چې عمران خان که تاسو وګورئ دا ټولې پارټۍ رايوځای شوي دي صرف عوام دې په دې یوه خبره باندې سوچ وکړي چې نن ولې هغه یو کس ته دا 14 پارټۍ رايوځای شوي دي او ټول مشترکه ولاړ دي او هغه او زه دوی دا یو تپوس هم کوم که فرض که تاسو د الیکشن اوس تاسو خو دا خبره کوئ چې یاره بهی مونږ یو بل سره اتحاد دی مونږ ښه یو یو بل مسلمانان هم کړل د اول کافران اوس مسلمانان شو د هغې نه مخکې به تاسو دا خبره کوله چې دا ټول غله دي یو بل ته به موږ غله وي اوس څنګه تاسو غلاګانې او ډاکوانې ختم شو چې تاسو نن رايوځای شوي یې او آیا تاسو ولې د عمران خان خلاف ټول یوځای شوي یې خو د دې نه خو دا ثابته ده چې عمران خان یو ایمانداره لیډر دی او د پاکستان په مفادو کې چې کوم دی هغه لګیا دی زموږ د راتلونکي مستقبل لپاره